نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله بفضل الله تعالى. مونږه د قاعده مظهر القرآن 15 سبقونه وي. هر سبق کې زه دا خبره لازمي کوم چې د سبق په اوله کې ماشومانو ته اعوذ بالله بسم الله ویل په ښه طریقه باندې، او دا خبره هم زه بار بار کوم چې د کم سبق یعنی د سبق چې کومې طریقې د سبق نمبر 5 نه روانې دي، د مفرداتو کومې طریقې چې موږ درې ښوولې وي چې اول به استاد جوړ او شاګردان روان، بیا دویمه طریقه دا وه چې استاد جوړ روان دواړه او شاګرد هم جوړ روان دواړه، دریمه طریقه دا وه چې روان، بیا د مرکباتو موږ څلور طریقې ښوولې وي. اوله طریقه دا وه چې استاد جوړ کوي او شاګرد څه کوي روان کوي. په اوله کې ما دا ویلو چې صرف جوړ پې هم کوئ، د هغې سره بیا 15 طریقې جوړېږي. صرف جوړ دی ماشوم ته د جوړ د لفظ ناشنا ښکاري. دویمه طریقه بیا دا چې استاد جوړ او شاګرد روان، دریم دا چې استاد هم جوړ روان دواړه کوي او شاګرد هم جوړ روان دواړه کوي. بله طریقه دا وه چې جوړ په طریقه د روان، مثال په طور ما تاسو ته ویلو بصر بصر، دغه شان د شت په دې سبق کې ما پرون عرض کړو چې مثال په طور سواک سواک، د ناظري ماشوم په دې طریقه ډېر ښه روانېږي. ډېر ښه پکار دی چې یولس صورته یا پاو یا نیمه سپاره جوړ روان وشي. په هغه باندې نیمه سپاره کم از کم په دې طریقه باندې ویلی شي، دې کې په ماشوم کې په خپله باندې د سفر کولو صلاحیت پیدا کړي په دې طریقې سره. او بله طریقه چې کوم دی په مرکباتو کې هغه څه وه صرف روان، صرف روان. او بیا ما دا عرض کړو چې په هر سبق کې چې کوم دی برپور اجرا کول، برپور اجرا په هغې په جوړ، د هغې په جوړ روان دواړه، د هغې په دریمه طریقه، د هغې په څلورمه طریقه، او بیا هغه چې کوم دی سبق الټه راتلل، ګډوډ تپوسونه کول، په مفرداتو کې تپوسونه کول، بیا د سبق نه هټ کر د قرآن کریم مثالونه لیکل، دا ټولې خبرې تاسو ته ما کړي دي. دوباره مې تاسو ته دې لپاره دوهراو کړي چې انشاءالله دا به تاسو ته دوباره ذهن ته راشي چې په دغه طریقه باندې. یو خبره ما دا کړې وه چې د قاعدې د آخري سبقه پورې به خپل انداز نه بدلو. که بالفرض مونږ انداز بدل کو، د شاګرد د ذهن نه به یو دم ګورئ د قاعدې اهمیت وځي چې یاره دغه ځای پورې استاد هسې چغې والي او اوس چې دا قاعده دا ده، نه، د اخره پورې مونږ خپل انداز برقرار ساتو. ما عرض کړو چې مونږ تکلف ځکه کوو، جوخ جوخ ځکه وایو، په چغه ځکه وایو چې د عجمو د بچو تلفظ د عربو په شان جوړول دا یو انتهایی مشکل کار دی. دا ما تاسو ته ویلو. ټیک شو جی. روزانه چې کوم دی د موجوده سبق اجرا کول او روزانه د گذشته اسباقو مکمل اجرا کول، دا د یو ښه مدرس صفت دی چې ښه مدرس یې هغه به دا خامخا کوي. په دې باندې ټوټل زمونږ لګي چې ډېر ټایم ولګي، 10 منټه هم نه لګي، 10 منټه. مثال په طور باندې مونږ دا دلته کې نښه وویستی دا دا زبر د دې تعریف وشي، بیا دا زیر، بیا دا پیش، بیا دا دو زبر، دا دو زیر دو پیش، بیا مثال په طور ولاړ زبر ولاړ زیر ولاړ پیش، دا سکون دا شدو کنه، جو په 15 منټه کې ماشوم ته پوره قاعده چې کوم دی هغه یاد شي. بیا د قرآن نه مختلف مثالونه په مختلف طریقه باندې لیکل. مثال د زما د خبرې مقصد او مطلب دا دی چې دا ماشوم قرآن کریم ته اوري او د قرآن کریم په د عظیم الشان سمندر کې د لامبو وهلو صلاحیت لري. د قاعدې د شاخوا منتقل شي، آیات ساتي داسې به مونږ دی نه منتقل کوو چې دی صم بکم عمي چې دی په هېڅ باندې نه پوهېږي، او بیا به خالص تاسو جو ټول محنت په ناظره کې په ناظره کې په ناظره کې بیا لږ مشکله وي. د دې وجې نه د دې ځای پورې ښه په برپور محنت او په دغه طریقه باندې قاعده پړه وهل. انشاءالله نن به مونږ آغاز کوو د سبق نمبر 16. په سبق نمبر 16 کې چې زمون سره کم اهم یو څو خبرې دي نو هغه دا دي. یو خو د پړای طریقه دغه به انشاءالله زه په دویم د سبق کې بیا وایم، یعنی په دویم ویډیو کې په دویم درس کې به انشاءالله کوو. نن به صرف چې کم دی هغه په دې سبق کې به تاسو دا خبره وښیم چې حروف مده څه ته وایي او د هغې د ادایګۍ څه طریقه ده. په دې کې ماشومان کمې غلطیانې کوي، کم چې تجربې نه زموږ مخې ته راغلي دي، هغه ستاسو په خدمت کې انشاءالله عرض کول غواړم. اوله خبر دا ده چې حروف مده دا درې دي. حروف مده درې دي. الف مده نمبر 2 زر راته ووایي شاباش، یای مده نمبر 3 واو مده. ټیک شو جی. ورجې دلته کې ماشوم ته اول چې کوم دی مونږ او تاسو د دې مخرج وایو.
نو د الف مده وای مده یا مده د درې وانو مخرج د مخرج نمبر 1 د درې وانو مخرج کوم یو د مخرج نمبر 1 ټیک شو. دویمه خبره د دې سبق د شروع کول نمخ کې پکار دار مونږه ماشوم ته ولار زبر ولار زیر ولار پیش आवाज وایو. ټیک شو جی. د دې سره سره د دلته کې مونږ او تاسو د حروف مده او تعریف اغا چې څه ته وایي تب په مختصر الفاظ کې ځان سره نوٹ کو. ماشوم په دې نه پوهېږي، ماشوم ته خو مو تختې پاړاوه. نو حروف مده درې دي، الف مده وای مده یا مده. الف چې کله خالی وي او مخکې ته زبر وي دې ته مونږ څه وایو الف مده. ټیک شو جی. کله چې واو ساکن وي او مخکې ته پیش وي دې ته مونږ وایو وایو مده. کله چې یا ساکن وي او مخکې ته زیر وي دې ته مونږ وایو یا مده. ټیک شو جی. دا خبره. دویمه خبر دا ده چې د دې حروفونه مده نوم دی، د دې حروفونه جوفیه هم نوم دی، د دې حروفونه هواییه هم نوم دی. مده خو د ځکه وایي چې په دې کې مد کېږي. مطلب دا دی د دې حروف پیدایش د مد نه کېږي، د دې حروف پیدایش څه نه کېږي د مد. د دې خلقت او طبیعت مد دی. ټیک شو. د اواز راښکودل دي. بل ګورئ تاسو ګورئ اب دا حرف د اواز په دقه ځای بند شوی اب ات اث. الف چې کوم دی د الف اواز د راښکودونو د الف جوړ دی. قال قیل قولو. خبره باندې پوه شوئ؟ دا خبره شوه. دې ته مده وایي. جوفیه ورته ځکه وایي چې موږ په مخرج نمبر 1 کې ویلو چې دا د خولې د خالي ځای نه ادا کېږي. جوفیه ورته ځکه وایي چې جوف معنا د خولې خالي ځای، جوف دهن. ټیک شو. دا چونکې د خولې د خالي ځای نه ادا کېږي ځکه ته جوفیه وایي. او هواییه ورته ځکه ویلی کېږي چې دا حروف چې پوره کېږي نو په هوا سره پوره کېږي. تاسو دا ادا کوئ قال مخې ته لاس ونیسئ قال نو هوا راوځي دې سره. قیل قولو. ټیک شو. ځکه دلته خو داسې سزا نشته چې دا جب ورسره ولګي. دا خو بالکل د یو هوا ده چې هغه راوځي بالکل د خولې په دې او خولې په طرف باندې او په زور سره. دا حروف چې کوم دي چونکې په هوا سره تمامیږي ځکه ورته څه هواییه هم ویلی کېږي. په دې باندې پوه شوئ چې بله خبره چې کوم دی نو الف همیشه دپاره خالي وي. په دې لپاسه که سکون ولګېدو زبر زیر پیش هر څه شی چې ولګېدو هر څه شی چې ولګېدو هر څه شی د دې الف نه به جوړېږي حمزه. دې نه به څه جوړېږي حمزه به جوړېږي. په دې خبره باندې پوه شوئ. بله خبره په دې کې چې کوم دی هغه دا د سبق متعلق کم چې حضرات هغه دا سبق پڑھاوي نو په الف مده کې چې کوم دی ماشومان دا غلطیان کوي چې کله الف ماشومان ډیر راکاږي. مثال په تور باندې تا الف زبر تا دا به غلطي وي. نمبر 2 غلطي دا چې د دې الف نه وروسته حمزه پیدا شي. مثال تا. درېمه غلطي دا چې د دې نه وروسته ها پیدا شي. مثال تا. څلورمه غلطي دا چې د دې نه وروسته الف نه وروسته خوله فورا بنده کړی شي. بام تام ثام میم اواز پیدا کیږي په اخر کې د میم اواز. دا څلور غلطیان چې د دې نه دا سبق څه شي پاک شي. بل اهم خبره په دې سبق کې الف مده کې خو چونکې دغه زیات نه راځي په الف مده کې بر دې خبرې مونږ او تاسو اهتمام کوو چې ماشومان د الف اماله ونه کړي. مثال په تور باندې با الف زبر با تا ثا درس کوي اماله ونه کړي. دا اهم خبره ده. او وای مده او په یای مده کې دا غلطیان کوي چې مجهول وای. با واو پیش بو تا واو پیش تو دا مجهول له. با واو پیش بو تا واو پیش تو با یا زیر بی تا یا زیر تی. ټیک شو جی. بل په دې کې چې دی نو هغه دا غلطي خلک کوي چې دې له شد ورکوي. مثال په تور باندې ماشوم خو نه پوهېږي دومره. با واو پیش بو تو ثو یا بی تی ثی. شد څه وله ورکوي؟ شد وله ورکوي. د دې غلطۍ نه. بله خبره مثال په تور د نون نه وروسته واو راشي د میم نه وروسته واو راشي. بعضې ماشومان میم واو پیش مو پوزي د اواز بوزي. د اول نه د اخره پورې به ماشوم د دې خبرې نگراني کول غواړي چې
ماشوم پوست आवाज بو نزي دي خبر باندې تاسو پوه شئ جی ها اوس په دې کې الف مده دا کوي مده کوي مده دا د یو الف په مقدار راخو دی کیږي نو د الف مقدار ماشوم ته خودل پکار دي د لاس په اشاره تاسو په حروف هجا کې ویلو چې کولاو لاس بند کړی شي یا بند لاس کولاو کړی شي په درمیانه حالت کې شو مثال بده با الف زبر ما تقولي با او تاسو ما دا عرض کړو چې تاسو ته کله زما د سبق وزن یاد وزن با نو ان شاء الله دا الف بس تاسو په لاس کې مقدار بس تاسو په لاس کې دا بس تاسو لاس وزینو او که تاسو سره لګیا چې با تا نو بیا به خبره تلی راغلی وروره خبره باندې پوه شوي جوخ سبق به وزن به دقه ساتئ ٹھیک شو جی ها بل خبره پدې کې دادا اوس مثال په تور باندې ماشوم ته وایي چې څومره وخت به تیرو څومره وخت به تیرو په الف کې نو یو سکند څومره یو سکند څومره جی که څوک تاسو کې چې قار صد د الف مقدار تماتر دی او د دین علاوه په بل څه دغه او بالکل یو الف د دوه حرکتونو په مقدار باندې کار ور کوي څومره د دوه حرکتونو اواز یو ځکه د یو الف اواز دی په خبره باندې پوه شوي دا به تاسو ته کې لغونته کې اضافي خبرو موکړي ښا بل خبره پدې کې اهم ترين دادا چې ولار زبر ولار زیر ولار پیش دا هم په حروف مدو کې داخل دي دا هم په حروف مدو کې داخل دي په دې خبر تاسو پوه شوي جی بل اهم خبره هغه دا تاسو مخکې معرض وکړو چې د دې مفردات به هم په دقه زوړ طریقه باندې په کاردار استاد جوړ او شاګرد روان ټیک شو دویم بیا صرف روان او که جوړ روان دوانه کوی استاد خپل جوړل ټیک شو جی او مرکبات په څلورو طریقو باندې لوستل کم چې ما تاسو ته عرض وکړو هغه طریقو باندې لوستل پکار دي او بیا د ما عرض داوم کړو چې په مفرداتو کې هم د دقه موجوده سبق اجرا کول ته لازمي دي په مفرداتو کې او د دقه سبق اجرا په مرکباتو کې کول داوم سدي به لازمي او ضروري شی دی چې کله د سبق نه مونږ او تاسو وضو ان شاء الله تعالی ماشوم به مکمل طور باندې په سبق باندې ان شاء الله تعالی د عبور حاصل شي او که خیر ګوره جی دا ماشوم به بیا ورستو خپل قران وای دا به حدیث وای دا به کلمه خلکو ته ټکی دا به سکه تاسو به په قبرونو کې مونږ او تاسو پراته یو ان شاء الله تعالی ډیر لوی عمل دی او لا متناهي عمل دی او الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته ډیر لوی اجر راکړي درخواست داره چې قاعده ډیره په اخلاص باندې پڑھاوه ما په اول کې تاسو ته شروع د دې خبره نه کړی و چې مونږه قاعده پڑھاوو دا مونږ ټول دین بنیاد ګدو او بنیاد یې خودو کې ډیر مشقات راځي ډیر تکلیف راځي ډیر زور غواړي ډیر د سړی نه خولي بهيږي نو د دې وجنه په دې بنیاد یې خودو کې به مونږ او تاسو لستوړو بر ساتو او ملا به وتړو دیتا دا واړه ګلالي دا واړه تتلیان چې کله مونږ راغلي وړي چنچني نو دا دسي چې دوی ته دسي قاعده ویل شي دوی خدای پاک دا کلام بیا خپل په مزدار نغمه سره په مزدار طرزونو سره اوازونو سره وای او ان شاء الله تعالی تاسو بیا ډیر زیات بډاګان شئ تاسو به زوګ پیژنوم نه تاسو اکاونټ بدانی کې رواني او یا به ان شاء الله په قبرونو کې چته پراته یو او دا یخ هواګانې به ان شاء الله د دې په برکت باندې موږ او تاسو ته محسوسیږي ان شاء الله تعالی دا د درې وانو سبقونو هدایت شو سبق نمبر 16 17 او 18 دا به یاد ساتئ ښه